बहाल करो, हमारे मुतालिबात को मंजूर करो, हमारे मुतालिबात को मंजूर करो. السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. دی وخت مونږه ولاړو د ډیچو افیس کې چې آلتا یو د ملازمینو ډیر زبردست احتجاج وشو چې په آی کې د ټولو ځلې ملازمینو شرکت وکړو او هغه شرکت ای دی وخت دا احتجاج په دې خبره وکړو چې کم زمونږه ډیچو چې کم دینو زمونږ سلور میاشتو شي زمونږ د کورسۍ د ډیچو خالی ده چې په هغه باندې د ملازمینو ته ډیر شدید مشکلات دي. دی وخت مو سره موجود دی پیرامیډیکل اسوسییشن صدر عابد جانی چې هغه نه په دې حق باندې احتجاج حواله سره خبره کوو. د احتجاج تاسو چې وکړو د دې څه دغه مقاصد. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مقاصد دا تولید چې موږ په شکر الحمدلله په ټول ډیسټریکټ کې رابطې کړې وي خو هغه ذمہوار خلک مراوست موږ چې د احتجاج وکړو دا د باره کې ټول له پته چې درې میاشتې نو شو ډیچو سیب نشته دلته مختلف مسایل دي موږ ته ګورو کو د ډینګي او د ملیریا حواله سره تو ګورو نو ډیر بد حال په نوخار کې دا غي د لپاره یو مشر ضرورت نو چې هغه مشر ستاني نو غي له بتا ټیم څنګه جوړي هغه پلان بسنګ جوړي هغه ځله کې باغ زین له تکم کم زیر رسای کې ولې دا غي د دسخط ضرورت نور د وسایلو ضرورت نو چې تا ډیچو دلته نه نو موږ له پروګرام برابر کې نو موږ لہذا نن پورمن احتجاج کو تاسو د کیمرو په وساتت باندې د دې وجه مو کو چې یاره موږ پورمن کو یو په ټیم موږ ور کو ان شاء الله تعالی کو یو په کې موږ لا ډیچو را نغو نو بیا به موږ نو خار ضلع ټول پیرامیډکس را ټولیګو بیا به یو ولای عمل جوړو او غي د پاسه بیا الته موږ کیمپ لګو د 48 او په شوبره چوک کې او کو داغي نه پس بیا زموږ ډیچو را نغو موږ نو بیا به موږ د صوبې مشران راغواړو او بیا به د اسمبلی مخې ته احتجاج کو او ان شاء الله دا ټول نوخار پیرامیډ چې څومره هسپتالونه دي صرف په ایمرجنسي به پکې کولوي او بیا به هر هسپتال بندي او یو لبیک په چې ترکه موږ لډی چونی راغلي. یو سوال دی وخت پیدا کیږي دی وخت سوال چې دومره اهم عہده ده د ارب دغه د خواهش ته چې د ډیچو شمه د ارب دغه چې کم ګریډ دغه دی اخر ولې نوخار کې د څه خبره چې هغه د سوغاړ نه کیدی یا د تعینات کیږي نه یا د په نوخار کې دومره ټیلنټ نشته چې هغه د کورسۍ قابل وي وجوهات څه دي؟ ګران ورور تا ډېر خپل سوال وکړو زمون په نوخار کې ټیلنټ به شمار دي 19 ګریډ کې مشته 18 کې شته خپل لوکل ډاکټرز خپل مشران شته خپل پیرامیډکس پکې داسې شته خو لہذا دلته کې نوخار ته سو غواړ نه کیدی ولې چې دلته سیاسي مداخلت ډیر دي دلته مسایل ډیر دي اول ته چې ډیچو راځي به اختیار راولي نو چې ډیچو کم راځي به اختیار نه غستا دلته دی کورسې لغاړه نه کیدی کله د مخ کې تو ګور اکرم شاه سی ډیر خو پیریډ تیر کو خو هغه د سیټ په لیول اسلام آباد ته لړو د مخ کې ډاکټر شعیب سی هغه ډیر خو پیریډ تیر کړی ډیر خو هغه یو لوکلو هغه دلته ایڈمنسټریشن خ چلولو خو طریقې سره نوخار روان کړو لہذا سیاسي صدا سے مداخلت راغه ترانسفر شو دا زیرازي ترانسفر خو به هر حال دلته چې څوک کېدین چې دا غیر سیاسي مونږ تراغو زموږ نوخار بډې په مخړوان دی روان شي دلته کې ډیر ټیلنټ دی خو چې د لوکل مونږ لرا شي مونږ لکه د بار ناراضي ابدا ما د نوخار ضلع نه څه خبري هغه بم کال تیری دلته کې باول مسایل ګوري نو چې کال تیری نو په کار کې باغ بیا ریټیر شي لا بیا ترانسفر شي نو لہذا دا سوال کوم د خپل صوبایي ګورنمنت نام زه د خپل دلته د نوخار چې څومره مینګان پیګان صاحبان دي زه غیلم یو ریکوست کوم چې نوخار کې داسې تکړه ډاکټر ستا تکړه پیرامیډ ستا لہذا هغه دلته ډیچو راولي چې هغه زموږ د مسایل د درې میاشتې چې کوم پینډینګ پاتې چې دا زر تر زر حل کی او راتلونکو د لپاره د نوخار د لپاره صلاح عمل جوړ کی او د نوخار هیلث صحت چې لوګون ته په مخ کې بوزي. یقینا ملګرو تاسو دغه خبره تاسو ورته ابي جان د خبره تاسو ڈیچو کو बहाल करो, ڈیچو को बहाल करो, हमारे मुतालिबात को मंजूर करो, हमारे मुतालिबात को मंजूर करो. یقینا ملګرو تاسو د ابي جان د خبره اوریدي د خو دمکی ورکا وسره د مطالبه هم وکا چې دا سیمول ډیچو راول چې هغه غیر سیاسي وي او زموږ د ملازمینو هغه مسائل حل کړي. ډیر مهرباني. السلام.